آدم علیہ السلام ته شیطان سجده ونه کړله، وی خلقته من الطین و خلقتنی من النار. دا د خاورې پیدا کړه، زه له اوره پیدا کړه. اور خو اوچتېږي، خاوره خو په ځمکه پرته وي، زه به درته سجده ولې کوم؟ اوس وځېدو عزازیل چې 100,000 کاله مې فرشتو ته درس ورکړو په جنت کې، 40,000 کاله د علیین زه رهنما ومه، او اخیر ما ته یو خاورو نه جوړ شوي انسان ته به زه سجده کومه. اوس وځېدو دننه نو الله رب کریم د دې حسد بیماری په وجه سره وفرمایل فهبط فانک رجیم الی یوم الدین، کوش د جنت نه وځه. اوس ته خپله سوچ وکړه چې د دې حسد بیماری په وجه سره الله شیطان عزازیل ته هر څه په مخ ورویشتل. نو ما و شما چیست؟ تا و ما څه شی؟ تا و ما څه شی؟ تا ما به څه عبادت؟ په جنت کې یوه لیږ ځای حدیث شریف کې راځي نه دی پرېښودی چې عزازیل سجده نه یې پرې لګولی شیطان. خو د حسد بیماری په وجه سره الله او حسد چې دی، حسد په ډېرو طریقو سره کیدی شي. صرف یو دا نه ده چې چا جایداد دی ولیدو نو دی په وجه سره د سره حسد کوي، نه. دنیاوي تعلیم په وجه سره خلکو نه سوځي، د چا ظاهري حسن په وجه سره هم خلک ته سوځي، د چا اخلاقیاتو په وجه سره هم څه خلک ته سوځي، د چا گفتار لهجه کمیونیکیشن سکلز د غږېدا انداز دومره خوږ دومره بهترین وي چې ته به چې یاره دا سړی راته غږېدو او زه ورته ناست وم، نو دې نه هم خلک سوځي. د چا مال ویني خلک سوځي، چا اولاد ویني خلک سوځي. نو د سوځېدا ډېر شی طریقې دي.